بسم الله الرحمن الرحیم. نن به منګه د مایکروسافت آفیس 2013 دا سٹارټ کوو. دا پروګرام مایکروسافت آفیس 2013 دا به تاسو چې کوم پروګرام موږ پڑھاو دا آفیشیل به وي، یعنی دې کې به دفتري ټول کار هم تاسو ته کیږي. ٹھیک شه، دې کې ګوره منګه دلته نه سٹارټ بٹن کلیک کوم او سره رالو دلته منګه ورډ، دا ورډ لومبه پروګرام دی د مایکروسافت آفیس. ٹھیک تا دا منګه دلته نه کلیک کو چې څنګه دې کلیک کنو تاسو سره یو سکرین مخې ته راغی. هغې کې دلته موږ سره څه خو تیار ډاکومنټس پراته دي، سی ویانې، ریزیومیز وغیره دا دلته تیار پراته دي ما سره. ټیک ته موږ به بلینک ډاکومنټ په دې باندې به کلیک کو، په دې وایټ پیج باندې دلته بلینک ډاکومنټ لیکلی په دې به موږ کلیک کو. د موږ سره ورډ پروګرام کولاو شو. اوس دا ستا پیج دی، دې ځای نه والې دې ځای پورې دا د پیج ویډ دی او دا سکرول بار دی چې په دې سکرول بار باندې ته کلیکینګ کې داسې دا کته پله راځي. ټیک ده، دا ستا پیج هایټ دی دې ځای پورې. ټیک ده، دا بټن چې ماوس بټن هولډ وساتې داسې بره راښکي نو هم کېږي، بره تلی شي یا کته راتلی شي، او داسې هم کولی شي چې په دې ایر باندې دې بټن باندې داسې کلیکینګس کې دا به کته را روان وي. ټیک ده، ها داسې هم کولی شي چې ستا ماوس کې دا ویل دی که نه مخامخ دا بټن چې کوم ویل بټن دی دې باندې هم ته کته بره تلی شي، داسې دې طریقې سره هم ته کولی شي. ها اوس زه تا ته هم دې کې څه رایټینګ وکړه. تا دلته ولیکل مای نیم از حارث، دا تاسو ولیکه. ټیک شه، اوس مثال دلته تا ولیکه ګلوبل کمپیوټر دا تا ولیکو ځان سره. ټیک ده، زه هم اوس داسې وکړه دې نه لاندې لیکل چې کوم دي نور لیکل دې ځای کې مه کوه، دې سکرین کې دې ځای کې مه کوه بلکې بل پیج کې وکړه. نو بل پیج ته تلو دپاره خو به ته انټر بټن پریس کې، دا بټن دی انټر. ټیک شه، دا بټن به پریس کې کته به ځي دا بل پیج ته موږ رالو. بره پیج تا سره دا یو وړومبی پیج او دا دویم پیج دلته وګوره پیج 2 آف 2 دا د لیکلې تا ته ښکاري، یعنی ته دویم نمبر پیج کې ولاړې، دو پیجونه دي دویم نمبر کې ولاړې. ته که بره ماوس سره دې ځای کې کلیک ورکړې نو دلته تا ته پیج 1 آف 2 دو پیجونه دي او ته 1 نمبر کې ولاړې. تا دلته کلیک کړو، دلته تا لیکل وکړل، مثال دا لیکل موږ وکړو. اوس تا ته زوم یار یو کار دی، ته داسې وکړه چې دلته تا دا یو پیراګراف ولیکه، اوس دې نه لاندې لیکل بل پیج کې وکړه، ته بیا انټر پریس کې کته بل پیج ته ځي. نو دې نه به بهتره دا وي چې ته کنټرول انټر پریس کې، کنټرول هولډ کا، دا کنټرول بټن دی دا پریس وساته، انټر پریس کا نو دې بل پیج ته لاړ. دلته تا ته اوس پیج 3 آف 3 ښیي. پوه شو په دې خبره؟ اوس زه تا ته هم دا فایل بند کا، ما ته د دې فایل ضرورت نشته، دا کلوز کا. ته به فایل کلیک کی او دلته نه به کلوز کلیک کی. اوس تا ته وایي want to save your change to document 1، دا فایل چې کوم ستا سره موجود دی دا ته سیو کول غواړي، موږ نه دا نه سیو کوو، فلحال به موږ سیوینګ نه کوو. صحیح ده، نو ډونټ سیو کلیک کړه، دا تاسو فایل بند شي تاسو. اوس تا ته زه هم داسې کار وکړئ تاسو چې یو بل پیج ما ته راواخله او هغې کې ما ته لیکل وکړه. نو ته به فایل کلیک کی، نیو به کلیک کی، ټیک ده، او دلته بلینک ډاکومنټ په کلیک کی. نو دا تا سره یو پیج راغی. ټیک ده، دلته تاسو لیکل وکړل مثال کے طور پہ. اوس زه تا ته هم بل پیج ته ورشه او بل پیج کې ماله لیکل وکړه. نو څه به کوو؟ انټر به پریس کوو، یا شارټ کی دا ډایرکټ بل پیج ته ځو نو کنټرول انټر به پریس کوو. ټیک ده، کنټرول انټر دا یاد ساته. تا ته مثال انټرویو اغوستل کېږي، تا ته دې پیج کې دا لیک دا کنټرول او دا انټر. تا ته انټرویو کې وایي چې دې پیج نه بل پیج ته ډایرکټ واړېږه، بل پیج ته ورشه. نو چې ته انټر باندې ځې نو هغې ته نه خاص سر نه اخلېږه، ته کنټرول انټر پریس کې او بل پیج ته ورشې نو دا یو بهترینه طریقه به وي. ټیک ده، ښه. اوس زه تا ته هم دا فایل بند کا،
ته فایل کلیک کا کلوز کلیک کا نو دا فایل تا ته بیا وی ډونټ سیو کې نه سیو کې موږ ډونټ سیو. زه هم بل یو پیج را واخله نو سبا کو فایل نیو او بلینک ډاکومنٹ ټیک تا. خو تا ته یو شارټ کی خیم ته چې فایل کلیک کړې بیا دلته نه نیو کلیک کړې بیا دلته نه بلینک ډاکومنٹ کلیک کړې راغې پیج ماته ټیک تا. خو بهتره بدای چې ته دی باندې یو شارټ کیز استعمال کې کنټرول ان پریس کا کنټرول ان نو ته دریو کلیکونه خلاص شوی فایل نیو او بلینک ډاکومنٹ درې کلیکه به تا ورکول او چې ته کنټرول ان پریس کې نو بس فورن به تا سره پیج راشي ټیک ده. اوس دلته تا لیکلو کول تا ته زوم دا فایل بند کا نو ته فایل او کلوز کلیک کوې او که ته داسې وکړې چې کنټرول ډبلیو ورکې دلته نه کنټرول ډبلیو ورکې نو تا ته به بیا که میسج راشي ته ډونټ سیو یا ان پریس کا یا ډونټ سیو کلیک کا یا ان پریس کا نو دا فایل به بند شي. نو فایل کولاولو دپاره شارټ کی کنټرول ان یو پیج نه بل پیج ته تلو دپاره شارټ کی کنټرول انټر او فایل بندولو دپاره کنټرول ډبلیو ټیک شو. دا ستا نننی کلاس شو دی باندې ته پریکټیس وکړه پسند نه پوهېږې د هغې تپوس کوه انشاءالله دا به مونږه تا ته ورو ورو آهسته آهسته بیا تاسو ته به د دې فایل د پروګرام چې کوم دی کمانډونه به سیوا کوو نو ورو ورو به مخکې سټپ بای سټپ به مونږ کمانډونه سیوا کوو چې ته لومبۍ ورځ ده په لومبۍ ورځ باندې تاسو په دې باندې پریکټیس وکړئ چې په دې ځان پوه کوئ بیا به انشاءالله بله ورځ انشاءالله بل کلاس اخلو.